یو عیسائی را پاسېدو د دهلی په بازار کې داسې چیلنج وکړو چې په دې وخت کې چې کوم دی انجیل برحق کتاب دی د قرآن برحق کتاب نه دی. انجیل چې کوم دی دا برحق کتاب دی. خلکو حیران شو. نو بس رالی علماء پسې بیا خلکو ته علماء وریاد شي کنه. خلک راله شاه عبدالعزیز رحمه الله پسې. شاه عبدالعزیز سے ورته وی زه پوه شو زما کار پوه شه زه د قرآن عالم یم زه به د دې جواب ورکوم. نو چیلنج چې کله عیسائی رالی وی شاه عبدالعزیز رحمه الله ته چې تبا قرآن مجید دا دی اورته اولم او زه به دا انجیل چې کوم دی دا به دې ته علماء ځکه چې انجیل چې کوم دی دا برحق کتاب دی قرآن برحق کتاب نه دی. وخت کې شاه عبدالعزیز رحمه الله ورته وی چې نه داسې چیلنج به داسې وي چې زه به قرآن مجید خپل سینې پسې نیسم او د اور ته به وردانګم او ته به خپل چې کوم انجیل دی دغه به خپل سینې پسې نیسي او اور ته به وردانګو چې څوک ته روغ راووتل سره د قرآن او سره د خپل کتاب چې اور نه څوک روغ راووتل هغه به ګټلي هغه کتاب چې کوم دی هغه به حق والا کتاب هغه برحق والا کتاب بوي. نو چې کله عیسائی دا سی واوریدل هغه وی چې لکه واوري شاه عبدالعزیز چې کوم دی هغه وګټله اما بیلا. نو خلکو تاسو کې چې ولې وي ما ته دا پته ده ما د خپل انجیل پسې داسې کیمیکل مګلې دي چې ما چې دا زور ته غزار کم دا اور نسوځي. خو شاه عبدالعزیز سے ما ته داسې خبره وکړه چې زه بالکل زما دا یقین دی دا می امید دی چې دې به سره د قرآن دی اور نه راوځي او زه به سره د انجیل دی اور کې سوځم.